بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ سٹارټ کوو زموږ پس لیکچر دی د پیراسایټالوجي مطابق چې پیراسایټالوجي څه ته ویل کیږي. ټیک ده، دا موږ ان شاء الله ښه ډیټیل کې سټډي کوو. فرست لیکچر دی چې د هغې موږ کوم ټرمینالوجیز دي چې هغه موږ صحیح طریقې سره سټډي کوو، اور څه کوېسچن وي نو هغه ماته کمنټس کې وکړئ. دا چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کړئ، او ستاسو څومره نور فرینډز وي ملګري وي د هغوی سره دا شیر کړئ چې هغوی هم د دې لیکچر نه چې کوم دی نو څه بینیفټس مینز څه فایده ترې واخلي. ټیک ده، نو راځئ موږ وایو پیراسایټالوجي چې پیراسایټالوجي څه ته ویلی کیږي. پیراسایټالوجي دا زموږ سره د لیوینګ تھنګ سټډي کوو، خو لکه موږ زیاتر چې کومه سټډي کوو نو موږ بایولوجي کې موږ د لیوینګ تھنګ سټډي کوو. بیا چې کله موږ پیراسایټالوجي کې کومه سټډي کوو نو په پیراسایټالوجي کې موږ د پیراسایټ سټډي کوو. پیراسایټ څه شی دی؟ پیراسایټ موږ نه پیژنو. پیراسایټ دې ته ویل کیږي دا زموږ سره هغه یو لیوینګ ارګانیزم وي چې کوم نرشمنټ مطلب دا خوراک اخیستل and shelter او په هغه ځای کې چې کوم دی نو اوسېدل کول، دا د یو بل ارګانیزم سره کوي په داسې ریلیشن سره، نو هغې ته موږ وایو پیراسایټس. څه ورته موږ وایو؟ پیراسایټس. نو پیراسایټ څه ته ویل کیږي؟ پیراسایټس چې کوم دی هغه دې ته ویل کیږي پیراسایټس د لیوینګ ارګانیزم which receive څه شی؟ هغه چې هغه ریسیو کوي which receive the shelter, nourishment and shelter from other living organism. هغې ته موږ څه وایو؟ دقې ته موږ وایو پیراسایټس. خو د پیراسایټسو دی به څه کوي؟ پیراسایټالوجي کې موږ لکه پیراسایټ سټډي کوو. ټیک شو؟ دی به څه کوي پیراسایټس؟ دی به د بل لیوینګ ارګانیزم نه هم چې کوم دی نو نرشمنټ اخلي، خوراک به ترې اخلي، او هم به دی هلته کې شیلټر چې کوم دی د خپل ځان د پروټیکشن دپاره، خپل ځان د حفاظت د ساتلو لپاره به دی په هغه کې هغه هیبیټیټ به ورته هم پرووایډ کړی وي هغه ارګانیزم. ټیک شو؟ خو دی به څه کوي؟ دی به هغه ارګانیزم ته په پیراسایټیک ریلیشن کې به دی څه کوي؟ دی به هغه ته هم ورته نرشمنټ هم ورکوي اور شیلټر به هم ورته پرووایډ کوي، خو دی به ورته په بدل کې څه ورکوي؟ دی به څه ډیزیز کاز کوي یا به یې د څه افیکټ خامخا وي په هغه بل ارګانیزم باندې. نو بیا هغه ارګانیزم چې په کوم کې د پیراسایټس چې کوم دی د هیبیټیټ هغه وي، مطلب دا د هغه ورته نرشمنټ او شیلټر دواړه پرووایډ کوي، نو هغه ارګانیزم ته موږ وایو هوسټ. څه ورته موږ وایو؟ هغې ته موږ هوسټ وایو. لکه اوس پیراسایټ چې کوم دی نو موږ څنګه وایو؟ فار ایگزامپل یو ماسکیټو دی، ملیریل ماسکیټو. ټیک شوله؟ هغه چې د کوم نه ملیریا کاز کیږي ماسکیټو دی. دی راغی دا ملیریل ماسکیټو د اوسو اټیک وکړو په یو هیومنس باندې. چې کله د ملیریل ماسکیټو اټیک وکړو په هیومنس باندې، نو ده په هغه خپل سلایوا سره چې کوم دی ور انجکټ کړل چاته؟ د هیومنس ته. څه شی؟ د هیومنس ته ور انجکټ کړل پلازموډیم ور انجکټ کړل. اوس دا پلازموډیم به چې کوم دی که د پلازموډیم خپل گروت کول غواړي نو د پلازموډیم ته به نرشمنټ د کوم ځای نه میلاویږي؟ هم د دې هیومن نه به ورته میلاویږي د ده نه. اوس که دا پلازموډیم دی د ده لپاره شیلټر څه دی؟ د لپاره پروټیکټیو هغه پارټ چې کوم دی هغه د چا دی؟ هغه هم د دې هیومن دی. ټیک شو؟ نو اوس دا هیومن هو د پلازموډیم ته دته پرووایډ کوي نرشمنټو. ټیک شو؟ او سیکنډ نمبر دا هیومن چې کوم دی ته نرشمنټ هم پرووایډ کوي او ورسره ورته چې کوم دی نو شیلټر هم ورکوي. خو د دې په بدل کې چې کوم دی د هیومن ته څه ورکوي؟ دا دواړه ته دی ګین کوي. نو هیومن ته چې کوم دی په هغې کې ملیریل ډیزیز کاز کوي.
څه به کاس کوي ملیریل ډیزیز پکې کاس کوي ډیزیز نه کومنګ یو سیټ ته د هیومنز ما واغستو هیومن او بل سیټ ته ما پلازموډیم واغستو چې دا پلازموډیم دی او بل زما سره هیومن دی نو دا پلازموډیم د هیومن نه نرشمنټ هم اخلي او ورسره چې کوم دی نو شلټر هم د دنه ګین کوي دا دواړه چې کوم دی ریسیو کوي دا چاته ملاویږي دا ورکوي دا هیومنز چې کوم دی دا دته شلټر او ورسره چې کوم دی نو پلسو نرشمنټو دواړه ورکوي ټیک شوله خو اوس دا پلازموډیم دته څه ورکوي ته ملیریل ډیزیز ورکوي ملیریا پکې کاس کوي دا شو زموږ سره نو هغه چې هغه دا شلټر او پلس نرشمنټ چې کوم څیز ریسیو کوي نو هغې ته موږ وایو پیراسایټ نو دا پیراسایټ دی دا څه دي دا پیراسایټ دی ټیک شو دا هیومن چې کوم دی دی ورته دا شلټر او دا نرشمنټ چې کوم پرووایډ کوي دته موږ وایو دا هوسټ دی دا هوسټ نو زموږ سره هیومن د هوسټ شو او دا پلازموډیم چې کوم دی دا پیراسایټ شو ٹھیک شو نو پیراسایټ مونږه اخري کنکلوژن د دې نچوړ سره وېستو پیراسایټ چې کوم دی هغې ته ویل کېږي پیراسایټسو چې کوم د خپل هوسټ نه شلټر او پلس نرشمنټ چې کوم دی نو حاصلوي نو هغې ته موږ پیراسایټ وایو او چې کوم ورته دا پیراسایټ چې د چا نه دا شلټر او نرشمنټ حاصلوي نو هغې ته موږ هوسټ وایو کلیر شو دا نو اوس موږ هوسټ کومې طریقې سره ایکسپلین کوو چې هوسټ څه ته ویل کېږي نو هوسټ زموږ سره a living organism which harbor the parasite هغه ارګانیزم ته ویل کېږي ځان پوهې کې هوسټ وایي هغه یو لیوینګ ارګانیزم دی which harbor مطلب دی ته ویل کېږي harbor means دا دی چې دی پناهګاه ورکوي او دی هغه ته چې کوم دی نو یو مسکن ورکوي یو هیبیټیټ ورته پرووایډ کوي چاته نو دا هوسټ چې کوم دی دی یو ځای پرووایډ کوي یو هیبیټیټ پرووایډ کوي چاته پرووایډ کوي د پیراسایټ ته پرووایډ کوي نو هغه یو لیوینګ ارګانیزم چې هغه دا هیبیټیټ پرووایډ کوي چاته پیراسایټ ته نو هغې ته موږ څه وي هغې ته موږ هوسټ وي ٹھیک شوله نو هوسټ دا شو زموږ سره او دغه شو زموږ سره پیراسایټ شو نو پیراسایټ به څه کوي پیراسایټ به چې کوم دی دی به نرشمنټو او پلس شلټر چې کوم دی یعنی دغه هربر دا به ګین کوي ریسیو کوي به ٹھیک شوله او دا هوسټ ته به چې کوم دی د دې نرشمنټو او د شلټر د پرووایډ کېدو سره سره به د هغه پیراسایټ نه چې کوم دی ډیزیز وغیره یا څه خامخا څه هارمفل افیکټ به ورته میلاویږي څه نقصان به ورته وي نو دې ته خو موږ پیراسایټ ویو نو داسې قسمه ریلیشنشپ چې پکې موږ سټډي کوو دې ته موږ وایو پیراسایټالوجي دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو پیراسایټالوجي نو بس زموږ سره څه اسوسییشنز دي په پیراسایټالوجي کې چې هغه کله موږ سټډي کوو نو هغه کم اسوسییشن چې کوم دی هغه کیدی شي ایک نمبر چې کوم اسوسییشن دی زموږ سره هغې ته موږ وایو سیمبیاسس ورته ویل کېږي سیمبیاسس څه ته ویل کېږي سیمبیاسس دې ته ویل کېږي چې کله یو دوه لیوینګ ارګانیزم دی او هغه دوه لیوینګ ارګانیزم ټوګیدر چې کوم دی نو هغوی اوسیږي یو ځای اوسیږي د یو ځای اوسېدو ته موږ وایو سیمبیاسس پوهېږئ لیټرلی د سیمبیاسس مین څه دی سیمبیاسس چې کوم دی دا څه ته ویل کېږي د دې لیټرلی مین څه دی لیوینګ ټوګیدر څه مین څه دی لیوینګ ټوګیدر نو چې کله دوه ارګانیزم په اسوسییشن سره یو ځای اوسیږي لکه اوس زموږ سره یو دا پلازموډیم شو پوه شوئ او بل شو زموږ سره هیومن شو د دې اسوسییشن څه دی او د دوی په خپل منځ کې چې کوم دی نو هغه ربط څه دی په کم اسوسییشن سره چې دوی اوسیږي ټیک شو دغه اسوسییشن ته موږ وایو سیمبیاسس نو سیمبیاسس بیا زموږ سره ډفرنټ کیټګریز کې کیدی شي څه سیمبیاسس به داسې وي چې پای کې به یو پارټنر چې کوم دی هغه ته به بینیفټس وي فایده به وي نو بل ته به څه وي هغه ته به چې کوم دی نقصان وي ټیک شوله بل به داسې وي چې یو ته به هم نقصان وي
او بل ته به هم چې کوم دی نو نقصان کیدی شي لکه یو ته به هم نقصان وي ټیک شو نو بل ته به چې کوم دی نو هغه ته به نو فایده وي نو ورته نقصان وي لکه داسې داسې موږ دا واخلو فار ایگزامپل اوس ما یو واغه ځان سره هغې ته موږ وایو میوچولیزم میوچولیزم چې کوم دی دا هم زموږ سره سمبیوسیس یو پارټ دی یو زموږ سره شو لکه ما واغستو میوچولیزم ټیک شوله نو میوچولیزم داسې دی چې په دې کې دواړو پارټنر ته فایده وي لکه یو ته پکې هم نقصانو نشي کېدی نو هغې ته موږ وایو میوچولیزم ورته موږ وایو ټیک ده فار ایگزامپل لکه څنګه زموږ سره زو فلیجلیټس چې کوم دي یا میراید فلیجلیټ چې کوم دي هغه چې کوم کېدی شي نو په دې کې زموږ سره ټرمایټس راځي ټرمایټس به تاسو پیژنئ دې ته په عام پښتو کې چې کوم دی نو وینه ویل کېږي دغه ټرمایټس چې کوم دي دا زموږ سره فیډینګ کوي یعنې دا خوراک حاصلوي د وډ نه د پلانټ نه چې کوم دی دا خوراک حاصلوي مطلب دا یو لرګی دی د هغه لرګي نه چې کوم دی فیډینګ کوي نو که تاسو ته پته وي د پلانټ چې کوم سیلوال دی د پلانټ سیلوال هغه جوړ وي د سیلولوز نه د څه نه جوړ وي د سیلولوز نه جوړ وي نو دا ټرمایټس چې کله د دې وډ نه خوراک حاصلوي او د ده چې کوم پارټ دی د سیلوال د سیلولوز نه جوړ وي نو په دې ټرمایټس کې دومره ایبیلیټي نشته په دې کې هغه انزایمز نشته چې کوم سیلولوزو ډایجسټ کوي هضموي سیلولوز په دې کې هغه څیز نشته نو د دې ټرمایټزو د ده په ډایجسټیو ټریک کې په کوم ځای کې په ډایجسټیو ټریک کې چې کوم دی زموږ سره یو بل مایکرو ارګانیزم موجود وي چې هغه ته موږ وایو ټریکونیمپو ټریکونیمپو ورته ویل کېږي دا ټریکونیم څه کار کوي دا ټریکونیم دا کار کوي چې دا د ټرمایټس ته د ده په ډایجسټیو ټریک کې چې کوم دی نو هغه انزایمز پرووایډ کوي چې کوم انزایمز کې دا ایبیلیټي وي چې کوم انزایم د سیلولوزو د ډایجسشن دپاره ریکوایرډ وي نو دی ورته هغه پرووایډ کړي نو څو شي د هغه انزایم په هیلپ باندې دا سیلولوز چې کوم دی دا ډایجسټ شي دا څوک ډایجسټ کړي ټرمایټس یې په اسانه باندې ډایجسټ کړي نو که تاسو اوس د دواړو ته وګورئ په میوچولیزم کې د ټرمایټس ته د ټرینکونیمپ نه چې کوم دی نو څو ټرایکونیمپ نه ورته څه فایده ده او د ټرایکونیمپ ته د ټرمایټس څه فایده ده د دې ټرایکونیمپ ته چې کومه فایده کېږي کوم بینیفټس ورته کېږي دته اوس شیلټر چې کوم دی د کوم ځای نه څوک ورته پرووایډ کوي شیلټر ټرمایټس ورته پرووایډ کوي هیبیټیټ چا پرووایډ کړی دی هغه ورته پرووایډ کړی دی د ټرمایټس ورته پرووایډ کړی ټرایکونیمپ ته اوس دی چې کوم فیډینګ کوي کوم خوراک کوي نرشمنټ کوي د چا نه به کوي د دغه ټرمایټس نه به کوي هغه د باډي نه به کوي اوس د ټرمایټس ته څه فایده شوله د ټرمایټس ته چې کوم دی نو دا پیدا کېدی شي چې دغه فیډینګ کوي دا چې کوم خوراک حاصلوي د وډ نه نو هغه خوراکو دی ډایجسټ کولی نشي هغه ورته چا ایزي کو هغه سیلولوز چې کوم دی هغه ورسره چا ډایجسټ کو دا ټریکونیمپ ورته انزایم ریلیز کی او هغه انزایمز ورشي د هغه سیلولوز چې کوم دی نو هغه څه کی هغه ډایجسټ کی نو دی ورته هغه انزایمز پرووایډ کوي او دته چې کوم دی نو هیبیټیټو او نرشمنټ هغه پرووایډ کوي نو دواړو ته پکې فایده شوه که نه شوه نو هغه چې بوت پارټنر ته پکې بینیفټس وي نو هغې ته موږ وایو میوچولیزم هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو میوچولیزم بل نمبر چې کوم دی نو هغې ته موږ وایو پیراسایټیزم سیکنډ نمبر چې کوم سمبیاسس کوم ریلیشن دی نو هغې ته موږ وایو پیراسیټیزم پیراسیټیزم هغه ریلیشن دی چې په دې کې به یو پارټنر ته هسې وي یو پارټنر ته به چې کوم دی نو بینیفټس وي د دویم ته به څه وي هغه ته به نقصان وي یو ته فایده کېږي نو دویم ته به نقصان کېږي لکه تاسو ته ما څه وویې تاسو ته ما دا وویې پیراسیټیزم کې چې زموږ سره ملیریل ډیزیز ده دا ملیریل ډیزیز کاز کېږي د پلازموډیم نه چا نه کاز کېږي سټوډنټس دا له پلازموډیم نه کاز کېږي ټیک شو اوس د پلازموډیم نه چې کوم ملیریل ډیزیز کاز کېږي نو د پلازموډیم ته چې کوم نرشمنټ دی کوم خوراک دی او کوم شیلټر دی ټیک شوله دا ورته څوک پرووایډ کوي دا ورته د هیومنز نه چې کوم دی میلاویږي او هیومن ورته دا څیزونه پرووایډ کوي خو هیومنز ته د هغې په بدله کې څه میلاویږي
د هغې په ریاکشن کې د هغې په بدله کې چې کوم دی نو هیومن ته ملیریل ډیزیز میلاویږي. نو ملیریل ډیزیز چې کوم دی ملیریل چې کومه ډیزیز ده دا ډیزیزو دا د هیومن دپاره چې کوم دی دا نقصان دی. ټیک شوله. اوس د دې پلازموډیم دپاره څه شو د هغه دپاره خوراک هم میلاویږي او د هغه دپاره شلټر هم میلاویږي. نو پلازموډیم ته پکې پیدا شوله او هیومن ته څه شو هغه ته نقصان شو. دا څه دا د سیمبیاسیس زموږ سره سیکنډ نمبر چې کوم دی دا شو. تھرډ نمبر چې کوم دی نو هغې ته موږ وایو فورسیس. فورسیس ورته ویل کېږي. ټیک شو. اوس دا فورسیس چې کوم دی دا څه ته ویل کېږي؟ فورسیس زموږ سره هغه یو اسوسییشن دی. کوم یو اسوسییشن دی سټوډنټس؟ دا هغه یو اسوسییشن دی چې په دې کې به یو پارټنر ته او بل پارټنر ته دواړه چې زموږ سره کم پارټنر دی هغه پارټنر ته به سو فیزیولوژیکل یا کیمیکل چې کوم دی نو څه بینیفټس یو بل نه وي. ټیک شو. دوی به څه کوي په دې کې به یو پارټنر چې کوم دی نو هغه په ساینس کې لارج وي. ټیک شوله. او بل پارټنر چې کوم دی نو هغه په ساینس کې سمال وي. صرف به چې کوم دی یو پارټنر د بل په هیل باندې مومنټ کوي. څه به کوي؟ مومنټ بس. ټیک شو. نو په دې کې څه وشو لکه په دې کې چاته څه نقصانو نشته. یو به چې کوم دی نو صرف د بل په هیل باندې چې کوم دی نو مومنټ کوي. د یو ځای نه به بل ځای ته یو ارګانیزم چې کوم دی یو لیوینګ تھنګ په اسانه باندې شي. لکه څنګه فار ایگزامپل زموږ سره یو فلایز ده هغې ته موږ وایو ډرمټوبیا هومیرس. ډرمټوبیا هومیرس. دا فلای چې کومه ده فلای دا چې کومو لاروا جوړوي نو هغه لاروا جوړیږي د وارم بلډډ ارګانیزم. وارم بلډډ ارګانیزم به تاسو پیژنئ چې کوم زموږ سره وارم بلډډ لیوینګ تھنګ دی. وارم بلډډ ارګانیزم هغه ارګانیزم ته سټوډنټس ویل کېږي چې د کم د باډي ټمپریچر د خپل انوایرمنټ سره نه چینج کیږي. ٹھیک ده. نو هغې ته موږ وایو په ماحول کې یعنې په انوایرمنټ کې اوس ټمپریچر ان کیس هغه چې کوم دی نو 20 ته راغی یا چې کوم دی نو 40 ته ورسېدو یا 42 45 ته ټمپریچر ورسېدو او د هغه ارګانیزم ټمپریچر چې کوم دی هغه به څومره وي هغه چې هغه مینټین وي. لکه اوس زموږ د هیومن چې څومره شو هیومنز د دوی د باډي چې کوم ټمپریچر دی هغه 37 دی. لکه په ماحول کې زموږ سره ټمپریچر چینج کیږي که سیوا کیږي که کمیږي زموږ د باډي به دغه 37 وي. دې ته موږ وایو وارم بلډډ لیوینګ تھنګز ورته ویل کېږي. وارم بلډډ انیملز ورته ویل کېږي. وارم بلډډ ارګانیزم ورته ویل کېږي. ټیک ده. نو اوس چې دا کوم وارم بلډډ انیملز دي دا شو زموږ سره دا ډرمټوبیا هومیرس زموږ سره یو فلای ده. د دې چې کومه لاروا ده لاروا هغه لاروا چې کوم دی دا د وارم بلډډ ارګانیزم د سکن د لاندې چې کوم دی نو هغه خپل سروایول کوي خپل لایف تیروي. ټیک شو. نو اوس دا ډرمټوبیا هومیرس چې کوم دی دا ایبیلیټي نه لري چې دا هلته کې خپل سیکریشن وکړي په هغه ځای کې. نو دا چې کله ایګ لیکي او ایګ چې کوم راشي ډرمټوبیا هومیرس دا نو زموږ سره یو ماسکیټو راشي هغه ماسکیټو په لیکس پورې چې کوم دی نو دا اونخلي دا ورپسې اټیچ څه وشي د ډرمټوبیا هومیرس چې کوم دی کم ایګز دي یو ماسکیټو راشي او هغه ماسکیټو په لیکس پورې چې کوم دی نو دا اټیچ شي او هغه ماسکیټو لاړ شي. ټیک شو. او هغه د وارم بلډډ ارګانیزم په باډي باندې چې کله کینی په سکن باندې او په دغه ټیم کې کله دی د یو ماسکیټو دی او دې کله د وارم بلډډ ارګانیزم نه خوراک حاصلوي وینه ته اخلي. نو په دغه ټیم کې چې کله دا کم خوراک دی اخلي نو په دغه ټیم کې د په لیکس پورې چې کوم دی د ډرمټوبیا هومیرس دغه ایګز اټیچ شوي وي او هغه ایګز چې کوم دی نو په هغه انفیکټډ ریجن باندې چې کوم تر انفیکشن دغه کوم ریجن نه د کومه ایریا نه ورته کاز کیږي د کوم سیز نه ورته کاز کیږي او هغه کوم سیز چې کوم دی هغه انجری راشي کوم زخم راغی نو په هغه ځای باندې ور انټر شي د باډي ته. نو دی ډایرکټلی داسې نشي انټر کولی ډرمټوبیا هومیرس نو دا د یو فلای په ذریعې سره چې کوم دی نو دا هلته که راغلل. ټیک شو. نو دا څه وشو دا د هغه فلای یا هغه ماسکیټو چې کوم دی د هغه ماسکیټو او د ماسکیټو سره سره چې کوم دا ایګ دي زموږ سره ډرمټوبیا هومیرس
دا څه وشو دې ایک چې کوم دی صرف مومنټ وکړو د هغې نه څه دغه وانه غوښتو څه نرشمنټ د هغې نه وانه غوښتو د هغه لیګز نه او نه هغه لیګز چې کوم دی د دوی نه څه نرشمنټ چې کوم دی نو هغه واغوستو تاسو پوهېږئ سټوډنټس د څه وشو دا لاړ شي او هلته که چې کوم دی نو بیا انټر شي هغه وارم بلډډ ارګنیزم چې کوم دی نو باډي ته انټر شي او دی د هغه ځای نه بیا خوراکو حاصلوي نو یو مونږ سټډي کو چې هغې ته مونږ میوچولیزم ویو سیکنډ نمبر ته مونږ پیراسیټیزم ویو او تھرډ نمبر ته مونږ پورسیس ویو ټیک شوله او په دې کې هر یو ممبر سته لکه د موږ سره اوس یو د ډرمټوبیا هومیرس چې کوم دی نو یو د موږ سره ایک شو دا لاړل د مومنټ وکړو د څه په ذریعه باندې د ماسکیوټو په هیلپ سره یو به سمال وي بل به د موږ سره لارج وي ټیک شو نو دا څه دي دا زموږ سره چې کوم دی نو دې ته یو ته چې کوم دی بیا ویل کېږي پیرونټ ورته ویل کېږي یو ممبر ته او بل ممبر ته ویل کېږي دغسې چې کوم دی نو کامنسلیزم دی کامنسلیزم څه ته ویل کېږي 4 نمبر چې کوم دی نو هغه کامنسلیزم دی کامنسلیزم هغې ته ویل کېږي چې په دې کې به یو ارګنیزم ته بینیفټ وي بل ته به نه نقصان وي او نه به ورته څه بینیفټ څه پیدا به وي ورته هغې ته موږ کامنسلیزم وایو نو اوس په کامنسلیزمز کې لکه څنګه داسې کېږي زموږ سره خاص قسم پایلټ فشز دي هغه پایلټ فشز چې کوم دی د هغوی چې کوم ډارسل سکیرز دي هغه ډارسل ارګن چې کوم دي نو هغوی دا موډیفای کړي چې کله موډیفای کړي نو هغوی دا د اډهیشن دپاره مطلب دا د اټیچمنټ دپاره به دوی دا یوز کوي نو چې کله دوی یوز کړي نو دوی څه وکړي دوی په لارج سایز چې کوم فشز دي په هغې پورې دوی اټیچ شي چې کله اټیچمنټ وکړي نو دوی دا سمال فشز په هغه پسې په ډارسل ایریا پورې اټیچ هم شول هغوی پورې چې کوم دی په باډي پورې دا سمال فشز اټیچ شو نو چې کله دا سمال فشز په لارج فشز پورې اټیچ شو نو پای کې چې کوم ډیډ ارګنز دي کوم سکیرز دي د هغې په باډي باندې او هغه ډیډ دي نو دغه ځان له فیډینګ هم ترې وکړي خوراک هم ترې وکړي دا سمال فشز او د هغې سره سره چې کوم دی نو مومنټ هم وکړي نو که هغه ډیډ ارګنز نه وي داسې خو لکه ډیډ چې کوم دی کم سکیل دي زموږ سره دا لکه اوس موږ سره فار ایگزامپل یو لارج فش شو داسې دی زموږ سره او بل چې کوم دی نو هغه زموږ سره یو سمال فش دی اوس هغه لارج فش او سمال فش چې کوم دی په دې لارج فش باندې ایبب چې کوم دی که یو سمال فش دی نو دې ځای نه چې کوم ډیډو باډي میټیریل دی هغه هم فیډینګ کوي او خوراک ته حاصل کی او د په هیلپ باندې چې کوم دی لاندې مومنټ هم وکړو نو هغه ته چې کوم دی نو هم مومنټ وکړو او سیکنډ نمبر چې کوم دی نو هغه ته خوراک هم حاصل کو نو هغه ته فایده هم ملاو شوله دته نو نقصان شته او نه فایده شته دې قسمه ریلیشنشپ ته موږ څه وایو یا دې قسمه اسوسییشن ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو کامنسلیزم ټیک شو نو زمونږ ویله پیراسایټالوجي نن زمونږ ټاپک و پیراسایټس چې پکې موږ سټډي کوو نو هغې ته موږ پیراسایټالوجي وایو نو چې په کم پوینټ باندې سټوډنټس نه وي پوهه هغوی مهرباني وکړي خپل ځانو پوهه کې په کمنټس کې موږ ته ووایي چې موږ ورته هغه پوینټس دوباره ریپیټ کړو تھینک یو